بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. سورة کاف 22 نمبر آیت. په دې 22 نمبر آیات کې د اهل کتاب او هغه اختلاف ذکر کیږي چې کوم د اصحاب کهف مبارکي د مقدار او تعداد په اړه کې وجد سو کسان دي. الله تعالی وایي سيقولون زرد جوبوي ثلاثه چې اصحاب کهف درې کسان رابعهم كلبهم وسلورم يسبو ويقولون اوای بدوی خمسه چې پینځو سادسهم كلبهم شپږم يسبو رجما بالغیب دا وشتل په غیب باندې رجم په پټو سترګو باندې ګټي وشتر ته ویل کېږي. رجم وی ګټو وشتر ته غیب پټ سترګي چې سړی یو څه لیدل نه یاسي په توکل باندې ګټي ولي. مطلب دا چې د خبرې اس معلومات وته نه خاصي بس لګي سوي. نو تفسیر معنی په قران معنی ذکر کړل چې رجما بالغیب ګټي وشتل په ناریدل شیز باندې ګټي ورولي. یعنی دې باره کې دوی ته هیڅ علم نشته. مفسرین لیکلي دي چې په نجران کې چې کوم عیسایانو او نجران کم چې د عربو اساره په الحال د سعودي عرب اساده نو په نجران کې د عیسایانو غټ مرکز د نسوارا او دغه نسوارا چې کوم دینو دا درې ډلې وي. یو ته نستوریا ویلا بلته ملکانیا ویلا بلته یعقوبیا ویلا او دغه درې وانو ډارو ځان لرایګانی وي چې اصحاب کهف والا سو. نو د اولنۍ ډلې رای دا و چې بس دریو د دویمې دا و چې یاره 15 کسانو او د درېمې ډلې رای دا و چې دا 9 کسانو. ځینې علماو رای دا ده چې په دې کې د اخرنۍ د 9 والا کوم قول چې دی دا د نسواراو نه ده بلکې دا د مسلمانانو قول دی او څوک وایي دا د نسواراو قول دی خو دا صحیح قول دی. دا هم نسواراو کې د یو ډلې قول خدا صحیح. نو الله تعالی وی رجما بالغیب دا ولنی دوه اقوال رات کړو چې درې والا او د 15 والا قول دا ګټي وشتل یو نالیدل شیز باندې په ډسترګ باندې ګټي وشتل بی بنیاد خبرې دي نه درې او نه 15 دنده ده. نو دا قول رجما بالغیب سره دوه اقوال رات شو. ويقولون او دی وای چې 7 وثامنهم كلبهم او اتم د دې سپیو. نو الله تعالی وی قل ربي اعلم بعدتهم ورته وای چې رب زما ډېر خپويږي بشمار د هغه باندې دغه کسانو شمار هغه زما رب ته معلوم دی ما يعلمهم نه دی معلوم دغه شمار الا قليل مگر ډېر لږ خلکو ته معلوم دی. ګور دې ځکه کې قران د ستایید چاونه کو چې دغه درې او د 15 قول رد کو د کوم قول باره کې څونه ویل رد نه کو او به تعین هم ونه کې دا کسان سو. لیکن اشارات نه معلومی کې دا چې د کسانو ودی ځکه چې د دریو والا او د 15 والا اقوال به بنیاد او الته رجما بالغیب پکې راغی. دې ځکه کې د هغه والا قول چې به بنیاد نه دی دا حقیقت دی. نو اگر رد نشو الله تعالی یقول ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل چې زمار ورته وای زمار رب الخبي جنشمار د هغه نو هغه د والا قول رد نشو چې نه رد نشو نو اشارتا معلومه شو د کسان هم ودی او تمه سپیر. لیکن صراحت به ونشو. صراحت ځکه ونشو مخکې دا باس منګولې دي چې د کوم سوالات نه دین ته فائدہ نه دنیا کې فائدہ هیڅ فائدہ نه. هغه سوالات حل کول او بغیر بس پسې کېدل د قرآن او د حدیث او هغه طریقې کار نه لږ په دې باندې بحث وکړي او دې باندې مخکې لاړ شي. دې په ضرورت چې نه د یو سوال دني فائدہ شته نه دنیاوي فائدہ شته نه دني ضرورت شته نه دنیاوي ضرورت شته. هغه بیانول او د هغه تفصيلات وړاندې کول او هغه باندې بحث کول د شریعت د نقطې خلاف دي او څه فائدې نشته دي. نو قرآن په صراحت و نه کو چې دغه شاندګي د کسان ودی لیکن اشارات نه پته ولګي چې دا به وایي ځکه چې د قول رد نشو دومره پته ولګي. دویمه خبره ده چې دلته کې الله تعالی ما يعلمهم الا قليل نه پیژني د شمار لره مغلق خلک پیژني. یعنی په مسلمانانو الګ د خلک شته چې هغه د شمار معلوم دي. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ویل چې بدغلو کسانو کې زیم
کم لکه کسان چې د شمار پیژني هغه کې زه هم شمارم زه پکې یم او ما ته دا علم شته چې دا کسان وو کسان در بصیر یو یادو کې سره دا قول د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نقل له نو خبر نورم واضحه شو د مخینه اشارات او تایید نورم شو چې دا کسان ودی فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا نو ته بحث مګه ور دي خلق سره الا مراء ظاهرا مگر ظاهري بحث مطلب دا د خلک براش څوک به وایي چې لکه د دې تعداد څومره څوک به وایي چې څومره زمانہ دا به غار کې ودو څوک به وایي نمونه څوک به وایي خاندانونه څوک سوالات باسونه دي تاسو سره به اختلاف کوي ته خبره کې خبرت کوي نه به د سره مني آسماني وحي به ته پېښ کې هغه به وایي نه دا ټیک نه دا رسې منګ نه دی اورېدلې مخ بل شانته کې اورېدلې دي نو تاسو سره به اختلاف کوي نو ته به د دې سره اختلاف نه چېړي او د اختلاف کې وسره جوور نزي بحث وسره نه کوي الا مراء ظاهر مگر ظاهري بحث سره کوي ظاهری بات څنګه لکه قران انداز ته ګوره چې قر ربي اعلم بعدتهم زما رب خبر د نشمار ده هغه بس بعض شروع کولانجه واچوله ورته وای ټیک تاسو اختلاف کوي بس دا حالات چې کوم نه دا بحث زما رب ته صحیح معلوم دي نو زه دې خبرې خو جواب کولم نشي څوک به وجه رب ته نه معلوم او د لانجه نه ځان خلاص کو نور بحث یې وګد نه کو نو دومره مقدار معنی دې سره بحث وکړ تفسیر معنی په قران ذکر کړی د چې فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا د امت د پاره تعلیم معلوم شو تعلیم دا چې کوم مسائل اختلافي دي په اختلافي مسائل باندې دومره قدر باس کول پکار دي چې څومره دین ته ضرورت او څومره قدر باس یقیني دي دا غي نه خو چې کوم دی نو بس د وښ نه وښ باندې سوالات را پیدا کول جوابات پیدا کول په خبره پسې لګیدل او تل مخکې خپل مخالفین باندې الزامات لګول او د خپل خبرې لپاره وښ نه وښ صفایان بیانول دا بالکل زیاتې دي ظلم دي او په اسلام کې د اختلافي مسایلو د نمونه انداز اختیارول دا غیر شرعي دا تفسیر معنی په قران ذکر کړی دی فلا تمار بهم الا مراء ظاهرا مارمیک او هم بدې لاره باندې کوم کفري خوفیا لاسونه چې هغه وړاندې کیږي او د مسلمانانو اتفاق محبت وحدت هغه بدې لاره باندې ابي تسنس کوي نور ذرایع ور سره دي دنیوي ذرایع ور سره تعلیم دا شان قوم پرستیانی نوري کسی مسرشتا لیکن یو بګي هم دغه اختلافي تعصبات هم دي چې د دې په وجه باندې امت منتشر کیږي او هغه وحدت او اتفاق د لوی نعمت نه محروم کیږي او چې کله محروم شي دین او ازادي دوه د دغه يرغمال شي ولا تستفت فيهم منهم احد او د تاسو مکه وردوینه په بار د اصحاب کعبه کې د هیڅ یو کس دا بل تعلیم شو د دې حاصل دا دی چې د اصحاب کعبه باره کې کم ضروری معلومات د وحي په ذریعہ باندې تا ته میلاو شو اوس په دې بس نور پسې کېدل او د خلکو نه تاسو نه کول دا کوم علاقه و د سو کسانو د خلکو قوم سو جبه سویلا په کم مذهب باندې دا وس هغه سوالات د جنې دین ته فائدہ شته نه دنیا ته فائدہ شته هیڅ ضرورت ته نشته بس هر څه چې خو کم ځای پورې د واقعي ضروري اسباق او سبقونه هغه بیان شو وحي ذریعہ باندې بیان شو د باقي شاخونه چې کم دي د غیر ضروري دي فائدہ نشته نو بدی واقع کې د مزید معلومات حاصلولو لپاره د کافرانو ته پوښتنه مکوه ځکه چې ضرورت ته نشته دي نو به ضرورت باسونه د پیغمبر د شان سره مناسب نه دي امت لپاره هم تعلیم دی چې کوم د امت لوی علما دي او حق پرست خلق دي ابو دي هم د لار اختیار کی چې کوم حد پورې ضرورت دي دومره حد پورې دي په مسله باندې بحث کوي چې ضرورت نشته په دغه زمانه کې بس ودرې کی خبر دي ختمه کی دویمه خبره دا ده چې د بحث کولو یو د بحث دغه طریقه شو چې کوم غیر ضروري بحث دی خلکو نه معلومات مکوه د خلکو خبر یقیني نه دي او دویمه دا ده چې دغه معلومات ضروری هم نه دي چې وړاندې نور معلومات حاصلې بده کی پیدا نشته دویمه اړه د خبرې دا ده چې دا تاسو کول خلک دې د فارم کوي چې د خپل مقابل اندازه ولګي چې څومره معلومات لري څومره نه لري علم یشته او کنيشته امتحان د فارغ تاسو نه کوي او بل نه امتحان غستره تاسو نه کول اصل کې داغه شرمول مقصودی چې دغه کمزوري بڑاګه چې دومره کمزوري دي او دا کار هم د یو پیغمبر د شان سره اس مناسب نه یو عالم شان سره هم مناسب نه خلک کوي لیکن دا جهالت ته زیاتې دي نو بدوانه حیثیت باندې کله چې شرمول مقصود شي او کداغه نه اسی بی ضرورت تفصیلات معلومول مقصود شي دا دوانه د شریعت د نظریه خلاف دي لہذا د خلکو نه مزید معلومات تاسو نه مکوه د اصحاب کعبه باره کې ضروری معلومات تاسو راوي وزیر باندې راورسي دغه پوره دي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا او تمه وای په باره د یو شي چې یقینا ځکهون کې هم دغه لره غدن سبا د تعلیم دی چې نبی علیہ السلام اولنې مخاطب دی او ټول امت لپاره
قیامت پورې یو تعلیم دی چې په دې عمل کوي. هغه دا دی چې کم کار سړی کوي او د کم وعدې او د کم کار چې نیت یې په کار ده چې داسې ووایي چې انشاءالله ووایي چې دا کار به زه کوم، خو کله که الله تعالی وغوښتله نو الله یعنې زمونږ کارونه ټول د الله تعالی په رضا پورې منحصر دي. که الله تعالی را سره مرسته وکړله نو موقع یې راکړه وبشي، که الله تعالی را سره مرسته ونه کړله موقع را نه کړه د دې کار کولو نو بیا پاتې کېږي، بیا خو نه کېږي. د دې آیت په شان نزول باره کې مفسرینو لیکلي دي چې کله د مدینې منورې یهودیانو قریشو ته کوم مشوره ورکړې وه چې 3 سوالات د نبی علیه السلام نه وتپوسئ او اندازې ولګوئ چې پیغمبر دی که نه دی، کوم بحث چې مخکې من کړی و. نو دغه وخت چې کله نبی علیه السلام سره مخامخ شو، نبی علیه السلام نه دغه سوالات وکړل، ذوالقرنین څوک دی، واقع څنګه وه، دغه شان د اصحاب کهف والا څوک و، کوم ځای کې وو، دغه تفصیلات او د روح باره کې تپوسونه. نبی علیه السلام ورته وویل چې سبا راشي، د جواب به سبا درکړم. د نبی علیه السلام نه انشاءالله دغه ټایم کې نبی علیه السلام ونه وایي یرشته، چونکې د غټو خلکو معمولی غونډه کوتاهي هم ډېر غټ جرم شمارل کېږي. اگر که اوس عام سړی انشاءالله ونه وایي نو دومره غټه خبره نه جوړېږي، لیکن د غټو خلکو معمولی خطایي دا یو الله تعالی طرف نه یو تنبیه په دې باندې راځي او دا اصلاح کوي، دا پرېږدي نه. نبی علیه السلام خو لویه هستي ده، الله تعالی تنبیه ورکړه. تنبیه یې داسې ورکړله چې د دې نه وروسته چې نبی علیه السلام سره سبا نیټه کړې وه 15 ورځو پورې وحی رانله. خلک به ته راته چې څه جواب دی، نبی علیه السلام الوحی نه ده راغلی. بس خلکو ته یو مذاق جوړ کړو چې دا خو ناشنا خبره ده، ته مو د سبا ویلې او 15 ورځې پکې تېرې شولې، دا څنګه چلې، دا جوابونه به ته کله پیدا کړي، دا تا سره نشته دی، دا ته نشي پیش کولی، نه د ذوالقرنین حالات ته بیانولی شي، نه اصحاب کهف والا بیانولی شي، نه د روح باره کې ته علم لري، او دا تاسې چالاکي په موږ شروع کړله، دا داسې نه ده. نبی علیه السلام ته د دې خبرو نه د دې اعتراضونو نه ډېر زیات تکلیف و، ډېر زیات خفه و. پوره 15 ورځې بعد وحی راغله. په وحی کې دغه کافرانو جوابونه موجود او دې سره سره تعلیم هم موجود چې په آینده وختونو کې داسې ونه کړي چې کله د یو کار باره کې ته خبره کوې چې دا کار زه کومه، نو هغې سره داسې لازم ووایه چې الا ان یشاء الله، چې که الله وغوښتله نو الله تعالی، یعنې بغیر د الله تعالی د امداد او د الله تعالی د رضا نه بغیر، شرط لګول نه بغیر داسې مه وایه چې زه یقیني کولی شم، زه یې کوم، داسې مه وایه، ځکه ته یې نه شې کولی، ته دومره ته بېوسه یې، د الله تعالی د مرستې نه بغیر ته هېڅ هم نه شې کولی. نو الله تعالی نبی علیه السلام ته تعلیم ورکوي. دغه مخاطب نبی علیه السلام دی، لیکن امت ته هم تعلیم دی چې ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، ته مه وایه په باره د هېڅ یو شي کې چې یقینا زه کوونکی یم دغې کار لره غدن سبا، الا ان یشاء الله، مګر دا وایه چې که وغوښتله الله تعالی، داسې ورسره وایه، نو بیا به مسله حل شي. دا ان یشاء الله چې کوم دی دا په عامو خلکو دپاره ویل مستحب دی. او تفسیر مال قرآن وایي چې د کم کار کې چې ته انشاءالله وایي د کار برکتي شي، الله تعالی سر ته رسوي، اسباب برابرېږي، د کار به الله تعالی سر ته رسوي، نو دا تبرکان شو. واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. واذكر او تیا دوا ربك رب خپل اذا نسيت هر کله چې درنه هیر شي. د دې هم دغه مطلب دی چې ته یو کار باره کې د یو وعدې د چا سره وکړله، یو کار خبره دې کوله او ځان د انشاءالله یې تیر شو، انسان کمزوری دی، یریږي، کله کله کېږي سي، نو چې کله درنه هیر شو بیا دله په بل ټیم کې در یاد شو، نو بس په هغه ټیم کې ووایه چې کوم ټیم کې در یاد شوی دی چې انشاءالله، دا ورسره وروسته ووایه بل ټیم کې ووایه. نو دا رب یادول د ځکه په معنا د انشاءالله سره دی چې ځکه د انشاءالله بس را روان دی، نو چې کوم کار باره کې تا وعده کړې ده، نیت یې کړی دی او دغه ټیم کې در انشاءالله ير شو، وروسته بل ټیم کې ووایه. نو الله تعالی واذکر یادوه ربک رب خپل اذا نسیت هر کله چې درنه هیر شي، وقول او ته وایه عسى ان یهدیني ربي، چې نږدې ده چې وښیي ما ته رب خپل لاقرب من هذا رشدا، ډېر نږدې د دې نه په نیکۍ کې. رشد هدایت ته ویل کېږي، نیکۍ کار ته ویل کېږي. د دې آیت حاصل دا دی چې او یهودیانو دپاره یو قسم له زجر هم دی چې دې خلکو ته ووایي تاسو ته د اصحاب کهف واقع ډېره ناشنا معلومېږي، چې دا به ډېره ناشنا واقع وي. ذوالقرنین واقع چې کوم وروسته را روان ده هغه ته ډېره ناشنا ښکارېږي، او تاسو وایئ که دا یې ټیک کړه نو بس پیغمبر دی، که دا یې ټیک نه کړه نو دا پیغمبر نه دی. نبي علیه السلام ته الله تعالی ورته ووایي دا معمولي قصې دي، دومره نه دي، بلکې زما سره د دې نه زیاتې مضبوطې واقع شته چې هغه زما پیغمبري باندې کلک ثبوت دی، کلک دلیل دی، د دې نه هم زیات کلک دلیل دی. نو په دې وجه باندې ورته ووایه چې نږدې دی رب زما وښیي ما ته هغه څه چې هغه ډېر نږدې دي د نبوت ته، رشدن په هدایت کې په نیکۍ،
څه مطلب یعنی دا واقعي معمولی دي دین علاوه هم ډېر څه الله تعالی ما را کړی دی ول تعالی ډېر زر ما رام کی چا زما د پیغمبري د لپاره ډېر مضبوط دلیل دی دینه به هم مضبوط دلیل دی لکه قران چې کوم دی په خپل معنی مستقیل د نبی رسول الله په معجزه پیغمبري باندې دلیل دی ځکه د قران یو آیات ټول دنیا په شریکه باندې هم دغه مقابله نشي کولای پیش کولای نشي چې نشي پیش کولای نو معلومي د معجزه ده نو اوس د قران یو آیات مقابله چې ګونډه دنیا نشي کولای نو د دومره لوی قران مقابله به څوک کی دغه واقعي قران لوی نش غټ نش دغه شان د آدم علی السلام نه راونیس د حضرت عیسی علی السلام پورې چې څومره تاریخي او یقیني واقعیت دا ټول نبی علی السلام تر وحی په ذریعہ باندې خودلې شو او دغه ټول یقیني واقعیت تر وحی په ذریعہ باندې نو هغه واقعیت چې کوم دي د نبی علی السلام پیغمبري باندې ډیر زیات مضبوط دلیل دی په نسبت د دې واقعیت باندې دغه شان د نبی علی السلام مختلف معجزات ظاهري ښکارا معجزات هغه ډیر واضح دلیل د نبی علی السلام پیغمبري باندې په نسبت د دې واقعیت باندې نو مطلب د واقعیت دومره ناشنا هم نه دي لکه څنګه چې تاسو کړی رسې مطلب یې ولبثوا بكهفهم 300 سنين وازدادوا 9 او دی وخت یې ک بغار خپل کې 300 کاله 300 سنين 300 کاله وازدادوا 9 او زیاده کړه په 9 کاله چې زیات نه به سیوا کړل دا 309 کاله 309 کاله دا کسان په غار کې وو نو څنګه د يهوديانو او د عیسایانو د نجران د عیسایانو په دې مسله کې اختلاف و چې یاره دا کسان سودي دغه څه په دې مسله کې اختلاف و چې عمر سمر تر کړه په دې غار کې په دې کې اختلاف دې ځکه کې دغه یو اختلاف ول الله تعالی صریح حل کو چې واخې تر کړه بغار خپل کې 300 کلونه او زیات کړي باغې مانی نه حکاله یعنی 309 کاله په دې غار کې نو دې ځمانه د هغه د اختلاف حل شو د آسماني هدایت دي لیکن دې ځکه کې یو سوال دا ده چې څنګه د يهوديانو او عیسایانو دوه قسم اختلاف لرو یو تعداد مبارک چې د څو کسان دي بل د عمر مبارک چې د څومره وخت تر کړو نو د زمانه هغه سوال خو صراحتا حل شو او دا ولنې سوال چې د اشارتا حل شو صریح حل نشو د سي الله تعالی ونه وجدا وکسان بلکې نور زګي د اشاراتو نه معلومه شول چې دا وکساني او صراحتا ونه ویل چې وکسان دي واته مې سپېری نو په دې باریک انداز کې مفسرین لیکلي دي چې یو خاص هدایت ته اشاره ده هغه هدایت ده دي چې د اولنی سوالات چې دا څو کسانو د دې سوال از زره پیدا هم نه پټه پیدا هم نه چې پیدا نه ونه بس جواب الله تعالی ذکر نکو اشارتان پرې خو د څو قلمن ځان له معلوم او کنه نو بس پاتې دي چې څه پیدا نشته دي پاتې شو دویم سوال چې د څومره عمر تر کړو نو دغه بس پیدا شته پیدا ده چې د نبی رسول الله پیغمبري باندې مضبوط ثبوت دلیل دی څنګه دلیل دی دغه کسان 309 کاله په خبر غار کې ودو اوس دومره لوی عمر تیرول بغیر د وبونه بغیر د خوراک نه دغه شان د بغیر د دنیوي اسبابونه چې هغه د یخنۍ او د ګرمۍ قصې شته دي او بیا دا کسان خاط راتلل او په کیفیت او حالت باندې چې نه بوډاګان شوي دي نه کمزوري شوي دي نه په دولګي څه اثر شته دي نو د ښکارا دلیل له د الله تعالی په لوی قدرت باندې چې دوباره ژوندون حق دی دویم د نبی عليه السلام پر رسالت باندې چې دومره صحیح واقعیا او دومره صحیح تعین هم وکړي چې یاره غار کې د عمر دومره مقدار باندې نو دې ځکه کې د دې نه باز بعد الموت معلومه ده دوباره ژوندون ته معلومه ده د الله تعالی لوی قدرت ته معلومه ده نو دې سوال جواب پیدا و خدا ورنه سوال چې سو دا غیس پیدا نشته کپیز شنو ته د څه پیدا نقصان دی او ګشپک شو کو وشي کو ته څه پیدا نقصان دی هیڅ نقصان پیدا نشته دی نو هغه ته تعلیم هدایت میلاو شو چې به ضرورت سوالات به سه مور پسې کیږي البته چې پیدا و هغه سوال کوي دغه جواب تاسو ته ټیک میلاويږي دیم سوال جواب ته دیم سوال پیدا و جواب پیناو شو او ورنه سوال پیدا نه و صریح جواب میلاو نشو قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ورته وایي پیغمبر چې الله تعالی ډېر خپي ځنی بما هغه وخت لره لبثوا چې در کړی دی په دې غار کې د دې مطلب دا دی چې د نور اختلافات پرې دا وایي چې څومره زمانہ و ځکه چې الله تعالی د حساب معلوم دی او الله تعالی تاسو ته وایي چې د 300 او 9 کال وجه بس مسله حل شو کنده غزي باندې نو پاکستان نشته الله دا معلوم دی الله تعالی د وحي بذریعہ باندې خود حل شو نور لانجه باسونه پکې مکه وي دا مطلب شو له د هغه د لپاره غیب السماوات والارض غیب د اسمانونو د زمکې دی د غیب اسمانونو د زمکې بغیر باندې الله تعالی کویږي وته معلوم دي دا سابقه بولا وته هم معلوم دي چې څه حال دي او دومره زمانه تر کړی و اب سر به ډېر خلیدون کې د الله تعالی واسمي او ډېر خاوریدون کې دی
ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك بحكمه احدا نشتره دی الله تعالی سره ما لهم نشتره دی خلق د پاره من دونه بغیر د الله نه من ولي حس کارساز ولا يشرك او د الله تعالی نشرکی حسوک او د الله تعالی نشرکی بحکمه بخپل حکم کې احدا اسوک ځان سره شریک کین د الله تعالی صفات